او کنا ستا اختلاف د الفاظو د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم سره نو بیا یاد ساته ځکه ته وې زمونږ د کابرینو تحقیق ته انسان ګوته په خوله باندې شي نو بیا لږ مخکې لاړ شه چې کله ستاسو په دارالعلوم دیوبند کې 100 ساله جشن دیوبندو پاک 100 ساله جشن دیوبند کې هغه رویداد کتاب کې 14 صفحه باندې پاغه 100 ساله جشن دیوبند کې د هندوانو مشره اندرا گاندری د خپل جملو غیر مسلمه هندوانو سره ستاسو مدرسې تراغه او پاغه پاک منبر رسول باندې کېناستا هغه ستا مشران ته هغه محققینو ته انسان ګوته پخلی شي هغه ستاسو په نظر کې د علم غرونه ښکته کېناسته او هغه هندوه غیر مسلمه ښځه په منبر باندې کېناسته استانه تپوس کوم دکه جشن دیوبند چې غیر مسلمه سړیم پکې و غیر مسلمه ښځم پکې وه بې پرده پکې ناسته وه آیا دا جایز دی او که ناجایز دی بیا خو چې کله ستاسو خبره شي نو بیا خپلو کې راجمع شي چې یاره اکابرین دي یاره مشران دي سکوت افضل دی زه ویمه اوس طلاق او قسم وغورځو آیا د رسول الله علیه السلام په دور کې د هجرت نه مخکې یا د هجرت نه رستو کله یو تقریب یو جلسه داسې ښودلی شي یو روایت پیش کولی شي چې حضور علیه الصلاة والسلام خپل جلسې ته خپل تقریب ته خپل دربار ته غیر مسلمه سړي راوستی غیر مسلمه ښځې بې پردې راوستی او په خپل منبر باندې کېنولي آیا صحابه کرامو چرته دا مضموم عمل کړی دی کم چې ستا محققینو کړی دی آیا تابعینو چرته دا بد عمل کړی دی کم چې ستا هغه محققینو کړی دی آیا تبع تابعینو چرته دا ګنده عمل کړی دی کم چې ستاسو محققینو په خپله مدرسه کې کړی دی آیا په خیر القرون کې چرته یو روایت ته ښودلی شي چې په هغه جلسه کې په هغه تقریب کې غیر مسلمه سړي غیر مسلمه ښځې بې پرده په سټیجونو باندې په منبرونو باندې کېنولی شي که نه صرف هغې له تکړی چې په هغې کې ذکر رسول کېږي بیا ته مومن مسلمان له قسم هم ورکې او طلاق هم ورکې تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد